نو زمونږ دغه یو خبره ده چې دا کوم ظالمان حکومت په مونږ باندې راغلی دی څونه ګراني ده مزدورکار سړي ته څونه ګرانه ده چې په 1500 روپۍ دیاړي کې هغه غریب ځان یو تروړه اوړه نشي وړی کور ته نو په داسې حکومت باندې د لعنت شي او الله دې مونږ د دې حکومت نظر ته زر خلاص کړي دن په ټول KPK کې واحد یو عوامي نیشنل پارټي ده چې د سره د خپل عوامو غم دی او ټول په هر ضلع کې انشاءالله همدغه شان ګڼ تعداد کې خلک راوتي دي او کوم ځای کې چې موږ ته خپل خلکو ضرورت دي موږ به ول هر ځای کې انشاءالله راوځو او که خیر انشاءالله د دې حکومت نه به ځان خلاصو د دې ګرانۍ نه به ځان خلاصو که خیر انشاءالله او را روان انتخابات کې به دې له دا جواب ورکو چې تاسو د دې لایق نه یې او نه به دې نه پس تاسو دې حکومت باندې راشئ ولنو په زنځیرونو خو زمونږ د حق فرستو لیونو فیصله داره چې یا سر د تیغه تیر او یا معراج د اسمانونو نو که عوامي نیشنل پارټۍ نن راوتېره نو د ټول قوم دپاره راوتېره د غریب سړي دپاره راوتېره پکار دا وه چې دلته پرې چوک کې هره پارټي د ګرانۍ خلاف جلسه کوي پکار دي چې دا ټول دوکاندار دا څومره بازار چیرې چې د هغوی سره ملګرتیا کوي نو عوام نه راوځي پته نه لګي چې په موږ باندې څه بلا شوې ده ملګرو نور مشران هم دي پړم ډېر څه دي خو بعضې موقعو کې سړی بس نشي ویلی په ډېر منافق سړي باندې اورېدلي یو او پاک پروردګار دې ته زر تر زره خلاص کړي ته چې کوم نر په کړوړو عالم ده هغه نظر انداز کې جو ته بیا وایي اوړه چې ګران شي وایي سبسډي ورکوو 1 روپۍ نه ورکوي د دې نه علاوه پټرول ګران شو وایي عوامي ټرانسپورټ ته به ارزان دي یا خدای کور راکړه څنګه به ارزان شي ووایه دا به څنګه ارزان شي ته به ماله ټکټ ته به ماله کارډ راکړې زه به په پټرول پمپ کې کارډ ښیمه چې کاکا زما ګاډی دی ټرانسپورټ دی عوامي دی ماله کم راکړه غل خوري خدای دې غرق کا تباه کوي دي ټول ګپ لګوي او دا چې هر څه مې خرڅېږي خدایه دا بازار خوروان کې زره 400 دی عوامو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو هغه خلک یې چې د خپل حق ته راوتو هغه جسته کې شته ګرانو ملګرو زه کشر یم خبرې به مشران کوي خو ګرانو ملګرو د مهنګۍ د وجې نن هر هغه خلک کم خلک چې په خپلو بچو باندې تعلیم کول غواړي ګرانو ملګرو د مهنګۍ د لاسه خلکو خپل بچي د سکولونو نه راپاسول د مهنګۍ د لاسه خلکو خپل بچو باندې د تعلیم دروازې بندې کړي ګرانو ملګرو زه دې حکومت نه دا یو غوښتنه کوم چې که دې قوم له خپل حق نشی ورکولی ارزانی نشی راوستی مونږ له تعلیم نشی راکولی مونږ ته امن نشی راوستی نو زر تر زره د دې خپلو کورسونو استفاګانې ورکې نو دا څه د خیر ورځ نه دی راوتی نن سبا چې د 400 د 15 یونین کونسلو نه ځان را رسې نو د هغې کرۍ ورکول هم ګران کار دی خو دا خلک په یو جذبه راوتي دي او د قوم دپاره راوتي دي ځکه چې دا ګراني چې کومه ده دا یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ مسله نه ده دا د دوکاندار ده دا د دیاړي مار ده دا د غریب ده دا د سفید پوش ده او تر ټولو نه زیات چې د حکومت څوک وځپل نه سفید پوش وځپل سفید پوش غریب کړه او چې کم د ATMs دي کم خلک چې په ده باندې پیسې لګوي او تاوان کوي هغه امیر ترین کړه په پاکستان کې اوس 2 طبقې پاتې دي یوه ایلیټ طبقه ده او یوه غریب طبقه ده سفید پوش خو ترې منځه ووته مخکې چې به کم یو سړي 140,000 روپۍ تنخوا د میاشتې اخیسته یا به 140,000 روپۍ د میاشتې آمدن و د هغه به پکې څه داسې لږ ډېر وخت تېرېده او 1,000-2,000 روپۍ به یې ځان له اسپتال او ګور کفن لوم کېښودی تاسو ټول ما ته مخامخ ولاړ یې موږ ټول د درمیانه طبقې خلک یو دلته پولیس والم ولاړ دي دلته سرکاري نوکران هم ولاړ دي دکانداران هم ولاړ دي تاسو
قسم وخوره ووایه چې آیا ستاسو په هغه پیسو کې ګزاره کیږي؟ د چا هم ګزاره نه کیږي. دې ځای کې لال محمد لال یوه ډېره زبردسته خبره وکړه، وایي خلک ځکه نه روځي چې خلک وایي چې چا ته فریاد وکړو، چا له لاړ شو. زه ورسره اتفاق لرم. زمونږ په وخت کې به خلک راوتل د عوامي نېشنل پارټۍ په حکومت کې، ځکه ورته پته وه چې دا زمونږ د خلکو حکومت دی او چې موږ روځو نو خامخا به اسفندیار خان او ایمل خان ته زور رسي او هغه به زمونږ د مسلو غم کوي. په دې حکومت کې ځکه څوک نه روځي چې د حکومت د عمران خان نه دی، دا حکومت د خلکو نه دی، دا حکومت عوامي نه دی، دا حکومت داسې خلکو راوستی دی چې پیریانو په کوټونه اچولی دي، نو پیریان خو جلسو له نشي راتلی. دا د خلکو په دې حکومت باندې عدم اعتماد دی چې خلک تاسو ته فریاد هم نه کوي. خلک نیغ په نیغه جنرال باجوا ته فریاد کوي چې دا ناجیزه بچی چې تا کښېنولی دی موږ د پې تباه برباد کړو، د نم خلاص کا. نو د دې نه پته لګي چې د ملک جایز حکمران چې کوم دی نو هغه عمران خان نه دی، نه هغه په جایزه طریقه راغلی دی. عوامي نېشنل پارټي د دې موجوده ګرانۍ په سختترین الفاظو کې مذمت کوي. موږ دا غواړو چې د دې ګرانۍ او د ملک ته چې کومې مسلې په داخلي مسایلو کې او په خارجي مسایلو کې راپېښې دي، د دې علاج عمران خان سره نشته. د دې علاج فوري په دې ملک کې نوې انتخابات کول دي، غیر جانبدار او شفاف انتخابات په دې ملک کې وشي او حکومت ته د عوامو اصلي نمایندګانو ته حواله شي، نو دا مسلې به بیا هم وخلي چې حل کیږي، خو کم از کم د حل کېدو په لار باندې به روان شي. زمونږ ملک چې کوم دی په دې باندې د فیوډالیزم او د جاگیردارو قبضه ده. دلته کې د ملټي نیشنل کمپنو د ایمپ په ګرفت کې پاکستان مرګرو، دلته تاسو ټول پوهې مرګري ولاړ یا سیاسي، دلته انګریز د دې ځای نه لاړه، خو د انګریز بچي چې کوم دی هغه په پاکستان اوس هم قبضه دار دی، جاگیردار. او په کوم ملک کې چې جاگیردار او فیوډالیزم وي په هغه ځای کې انسانان ټول غلامان وي. موږ آزاد شوي نه یو، په دې باندې لومبۍ خبره کول پکار دي. دلته کې په آزاد ریاست کې، په آزاد ملک کې، په هغې کې د انصاف نظام وي. په پاکستان کې انصاف د سره نشته. د ټولو نه لومبۍ خبره دا ده چې موږ په دې باندې خبره وکړو چې په پاکستان کې د عدالتي سیستم دپاره نوې قانون سازي وشي او د انصاف یو نظام جوړ شي، نو بیا ممکن ده چې مهنګایي هم کنټرول شي، منشیات هم کنټرول شي، ظلم جبر او دلته کې چې کم خلک قتلیږي دا ټول هر څه چې کم دی بیا روک شي. ملګرو په پاکستان کې دلته کې چې په اهم منصبونو کم خلک ناست دي دا ټول د انګریزانو وفادار دي. د انګریزانو وفادار په دې ملک قبضه ده. ملګرو تاسو وګورئ، تاسو چې رسارې راپاسې چې انډه وخورئ پیسې چې کوم دي یورپي ملک ته ځي، که په صابونو لامبې پیسې یورپي ملک ته ځي، که په ټیلیفون باندې هله وکړي پیسې هغه ملک ته ځي. نو ملګرو که موږ د مهنګایۍ خبره کوو نو په دې ملک کې به سیاسي پارټۍ څومره چې دي هغوی به خپل پروګرام واضح کوي چې موږ د مهنګایۍ لپاره موږ سره دا پروګرام دی. ملګرو تاسو ته زه یو خبره کوم، پاکستان یو زرعي ملک دی، خو نن تاسو وګورئ اوږه چې کوم دی هغه له چاینا نه راځي، زیات چیزونه چې کوم دي، سیو چې کوم دي، دلته کې زیات فروټ چې کوم دي هغه ټول د افغانستان نه د ایران نه راځي. ولې چې دلته کې کوم لوټ مار روان دی، نن زرعي ځمکې چې کوم دي ستا ختمېدو واله دي. ملګرو زه یو ادنا یو انپړه سړی یم، خو دا 400 په لس جیره به کې راغونډېږي او په دې زرعي ځمکه باغونه وکره، سبزی پې وکره، هر څه پې وکره، خو دا ولې ناممکنه دي چې په پاکستان د یو مافیا قبضه را او د دغه مافیا سره لومبې جنګ پکار دی. هغه مافیا دلته کې په مختلف شکلونو کې را. نن تو ګوره زمونږ بچي په هره کوڅه کې منشیات خرڅېږي. ملګرو موږ دلته کې په 400 کې د پېشکلاوت قامي جرګې په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی د منشیاتو خلاف. موږ دې ریاست ته وایو، په دې ریاست کې چې کم خلک ناست دي دې ته وایو چې د منشیاتو کنټرول وکړه. دلته له ګل ګل په شانتې ځوانان هغه نن مختلف نشو سره مخ دي او که مخ نه دي. ملګرو
موږ دا یو خبره کوو ټولو ته وایو چې تاسو اوټ ورکوئ د ټولو نه قیمتي شي چې ستاسو د ژوند ټول ضرورتونه هغې سره تړلي دي هغې سره امن هغې سره روزګار هغې سره تعلیم هغې سره هر څه تړلي دي خو ولې نن چې کوم دی په دې ملک کې معاشي ناانصافي ده معاشي ناانصافي سره چې کوم سړی د ټولو نه زیات محنت کوي هغه مزدور چې د هغه نن تنخواه 15,000 روپۍ ده ولې په فیوډلزم او جاګیردار نظام کې د یو شخړي داسې حیثیت دي لکه پارټ چې غوی تړلي او تاوی او صرف ګیا وتا اچوي ملګرو نن تاسو کو نظر واچوئ ټول د سوچ خلک یې نن په بچي باندې تعلیم کول یو بچی چې هغه نه ډاکټر جوړی هغه نه انجینیر جوړی هغه نه چې کوم دی یو ښه تعلیم یافته سړی جوړی نو په یو کس 80 लाख روپۍ انویسټمنټ کیږي زمانونو نن چې دا منګه روتیو نو دا منګه د عوامي نېشنل پارټي دا د مهنګایۍ خلاف منګ روتیو زه خو سوچ کوم چې تقریبا د ایوب خان دوره موږ کتلې مختلف دوره کتلې دي هغه زمانه کې د ایوب خان دور کې چینی صرف زما خیال یو 10 پیسې ګران شو په هغې باندې د ایوب خان حکومت ختم شو دا روزانه د شپې شپې د ورځې ورځې هر شی ګرانېږي کو هغه وړي دي کو چیني دي کو هغه اوړه دي کو هغه بجلي ده کو هغه ګیس دی څونه د استعمال ستو چا ګرانېږي زما وروڼو زه به صرف هلکه یو منټ زه به صرف دا خبره وکړم چې دې نه مخکې زمونږ پرایم منسټر صاحب 126 دن درنه کوله نو هغه په سټیج باندې قوم ته څه ویلي وو د ټول نه لومبې هغه د بجلۍ بل اوسېږه او ویې چېرې د بجلۍ بل ګرانېږي نو وزیر اعظم غل دی د چیني ګرانېږي نو وزیر اعظم غل دی چې اوړه ګرانېږي نو وزیر اعظم غل دی زه سوچ کوم چې هغه غله کوم خوا لاړله هغه ټول د سره خواږي دي ټول د سره څونه ملګري چې دي تاسو یې مثال وګورئ په 8 روپۍ د ملګرو والي هېڅ ورته نه وایي او یې ګبرانه نه وي موږ ورته راوایو چې انشاءالله اوس موږ تا ته وایو چې ګبرانه نه وي ډېر لږ وخت دی دا تپوس په نه کوو تا خو د دې قوم نه دغه ډوډۍ مو واخېسته یو غریب سړی دی د ورځې هغه ټول 500 د هغه آمدن دی چې په کله وي او کله نه وي په 100 روپۍ ډوډۍ دي ابه ډوډۍ دي ابه څو سبق وایي ابه د کور کرې ورکوي ابه د بجلۍ بل ورکوي د ګیس به ورکوي ماشومان خو پوهېږم نه هغه د جوس هم غواړي او له جوس اخیستی شي تا خو ټول قوم داسې کړ چې د ټول نه کو او هر وخت دروغ وی یو خبر ته کوم دا مخکې یو خبره کړې وه وایي کو هټلر او نیوټن هغه دغه کړی وي یو ټن یې لګولي وو نو هغه به یې جنګ ګټلی وو نو د منافق څلور نښې دي په څلور نښه کې چې کوم سړی وعده وحید وکړي او د هغې خلاف ورزي کوي نو په اسلام کې په څلور نښه کې هغه د منافق نښه ده نو لحاظه موږ وزیر اعظم خوا لري دی خو په دې کې منافق شو یو خبر زه کوم چې که د قوم مشر وي او د قوم مشر دروغ وایي وعده د موږ سره کړې وه چې زه به تاسو له 1 کروڑ نوکرۍ در کوم 50 لاک به کورونه در کوم دا خو هغه شته خلک د نوکرۍ نه ویستل اوس تقریبا 2.5 لکه خلک د نوکرۍ نه ووتل بېروزګاره شو بجټ کې نوکرپېشو تنخواه نه زیاتوي داسې خلک شو چې یقین وکړئ چې سړی له 100 روپو نوټ والي نو د یو ټیم ډوډۍ پرې نه کېږي نو غریب سړی به څه کوي زما یو خبر زه کوم موږ ټولو کې کمزوري شته قوم کې هم کمزوري شته ولې نه راوځئ لکه تاسو دا چې تاسو احتجاج ولې نه کوئ زمونږ میډیسن کم از کم 500-600% ګران شو چې کومه ګولۍ به تا په 15 روپۍ پرته اخېسته هلته نن په 50 روپۍ دی بیا هم تاسو غلي چې کم چیني به تاسو په 50 روپۍ کیلو اخېستل هغه په 110 روپۍ دی بیا هم تاسو غلي کم دال چې به تاسو په 50 روپۍ کیلو اخېستل نن سبا په 200 روپۍ کیلو دي د دې نه مخکې زه دا وایم چې د مشرف دور و چې کوم مخکې موږ ناظمان وو چې هغه فوجي و ډیکټیټر و
لیکن هغه وخت کې د وړو قیمت چې و 160 روپۍ و او چې کله دکاندارانو وړو غیب کړل او شاټۍ یې ارزښت باندې راوستله بوجدان هله کېناستله د چا پلان ګران نو خرڅ کړي هماغه 160 روپۍ باندې وړه به خرڅېدله دا خو پته نه لګي نه د چیکینګ پته لګي چې څوک به چیک کوي څوک به راځي او موږ ټول مزه ګوره یقین په خدای چې هر سړی پریشان دی یو خو ډېر زیات مالدار دی خو بله خبره خو موږ دا غریبانان دا درمیانه دا سپید پوشو دا خو به تشې سپینې جامې پاتې دي باقي خو دې نه مخ خلاص دي خو دا نور هم مسجد وچلېده او تاسو اوس هم بیزار نه شوئ او بیا او جواب به نه کوو او جواب به څه ورکوئ جواب به رونو د اوټ په شکل کې ورکوئ هسې نه چې بیا ماته وګوره دا خلک ودرېږي او بیا هم په مختلفو وعدو باندې تاسو دوی کامیاب کړئ نو بیا هم دا حالي زه تاسو ټول ته خواست کوم چې کله زموږ مشران عوامي نېشنل پارټي تاسو ته کال کوي نو مهرباني وکړئ راوځئ دا یو کامن مسله ده خو موږ یو بل ته پرېږدو نو یقین وکړئ چې موږ باقي ایام دي د غربت د لکیر نه لاندې لاړو او چې کله غربت د لکیر نه سړی لاندې لاړ شي نو دا بیا په ایمان ویرېږي ګورئ